اوس یو پراپګاندا ده چې زما دا غوګونه دي خلکو عربونه دنیا نه ټلیفونونه خطونه چې دا باره مسیزو کې یو پیر راوته ده او مولانا صاحب ورته اوریدلی به تاسو پیر راوته ده او مولانا صاحب ورته تله او مولانا صاحب ورته تله او مولانا صاحب زه تاسو ته خبر په دې منبر ما تاسو ته ویلیو چې زه د انګريزانو ګلجو ته هم تله ویلی مې د هندوانو مندر ته هم تله ما داغي سپیچونم اوریدلی دي د سیکانو ګوردوارو تم تلم داغي سپیچونه مې پادریانو د انګريزانو چې کوم مليانی ای سره مې بارها په ګلجو کې باسونه شوي دي دا کار زما یو عادت ته س زمانہ مخکې دلته ګلاب بابا راوته پس پیر څنګه ګلاب بابا دې چې ګلاب بابا دې چې خزي دي چې نر دي خزي دي نر هغه دې چې کوچنډي پترخ کې دي او خزا ورپسې زلاره مسپر څنګه چې دا ګلاب بابا خو ګورم چې دا قصه زما یو عادت ته چې یو شی مې پسترګو نه لیدل نو پشي شاد چا بد ویل مناسب نه اسلام کې دا جرم زملانه مسپر څنګه التم خلق دا پراپګاندا شروع کړي چې ګلاب بابا تا مولانا صاحب هم راغله اتالاو می ولیدو دلته وینا پرتاو دلته امتیازي کړي وي او دلته دا کسی می ټولیونی دي چراله من بیا می په شروع کړه خیر کتا سو خیالو کوي اوس دلته نه ګلاب بابا جوړ دے دا بلیسار شاه خوا کې دا زیارت حکومت مهرباني وکړه چې پولیس مقرر کو چې دا زنانه سو کو نه چی دا زنانه روزي چیرل ولا ته چیرل بندې دا خو روزي دی یې سوکشتنه چې ما وچی دا مې هغه ورته دی یو ذمہوار سړی ته وي ما هغه غریبانه روزي چلاو تاسو پولیس ورته زیارت کې څه د خزو زیارت کې څه کار د خزو ادیرو کې څه کار رسول الله صلی الله علیه وسلم نزیاب امین نه څوک نه پیدا شي پیدا بشي داغه لوی امین نه پیدا او نه پیدا شي پدریش په تکاله عمر کې څوک دې دا ثابت کی چې پیغمبر پردای خزل الله سور کړی څوک دې دا ثابت بعد به خزو تکیدا صدر مبارک به وړید چې په دې لاس خپل بیبي سره سحر په تیار کې خبرې کول صحابه تیر چې تیر شو د ورته आवाज خبر اوري ایراله السلام علیکم یا رسول الله ورته دا زما پلانای بیبي دا ما دې سره خبرې کولې تاسو پیښ هغه ویږي مونږ وینا انسان عجز دی اسنه چړې کوم دا تیری چې پیغمبر چرته پردای خزه سره خبرې دا د پیغمبر شو او بیا د پیغمبر بیبيان چې داغي د وخت متعلق د چا غلط خیال پړ کې راشي ټول عمر لا تباہ ټول عمر لا تباہ دې سره پیغمبر دومره احتیاط کو نو عزیزانو بارکی اغالت ز په دې نیت نه تله چې زال ته منجور کېګم یا جارو عالم په خلق خزو به مګم یا بچالا لوټه دمو ما په دې نیت نه چونکه دوه درو کالونه ما با اوریدل چې داسې ده نو لارم په دې نیت او خد کافی وقت میں التطیر کو ما دا خیال نو چې دا خلق با دی الکنا دمر لوی نخره جوړه عزیزان یو کرامت یو استدراج دا اوس علم سره تعلق لري تاسو به څنګه په پوهیږئ کرامت خلاف عادت د یو ولی او بزرگ پلاس یو کار کېدل دته کرامت او دا کرامت بیا د ولی په اختیار کې نه دا کلا کلا به اختیار راغلی یو استدراج دی وظایف په خول وظیفه په خول یو ورد او وظیفه ده هغه په خول پاره کې چلويستل
یو پاغه یو کار کېدل او یو په کرامت کېدل. یو بزرګو هغه یو وظیفه پخ کړي 13 روپے ورځ بسار هغه ته د بالغ لاندې پراله. ما ته وې چې تر ازه 12 ورځې دی وبو کې چلاو بس دی ولکه بوبا سے طالب 15 روپے ورځ مال خوش کلار خایا وبو کې زنه شم کېناس خوش کلار راته خدا دا زما د طالبګری زمانہ و او هغه زمانہ و چې دا جمعات چې چا کې زد لګیا مونږ کوم د دې جمعات تکیدلی مرچکی او سړی وظیفه به مونږ پړې او سبق به پیاس پانا بم سوړ سکړک نه تاولا ابم خړو سبق دا زمانہ وظیفه راته خدا چې دا پلانې وظیفه یوش په آرش پا یوش سوا کرته وایا تبیا ګور په منبر ناستم دروغ ویل د ایمان تاوان یوش په میغه چلا په حقړه کنه جی سار با چرا پاسه دما او چې د کوره بروتم څوک سړی بو 2 روپے روزانه مناسب والا داد او د واقف سړی په شکل نو ماوی چې دا واقف خلق دی هغه زمانہ کې زر امداز کړو یو ورځ یو نه تاسو کو چالک د درې ځل تا مال د 2 روپے را کې هغه ما ته قسم وخوړ چې مانو دي درکړي تاسو خیال راغی عرض می داو چې دا اوراد دا دې پیرانو پسې چې دا خلق بے پناه منډي وای اوس درته یو ورت خیم کنه جی تی شروع کا ته ګوره چې تانا جنډې بابا جوړیږي کنا دنیا بدن غیر چاته اللهم سخر لي كل مخلوق بحرمه سيد الابرار والله المستعان على ما تصفون د دې یو خاص مقدار ده هغه چلاو باسا ته ګوره چې خلق در پسې را منډي وای کنه خو لا خلاق لهم فی الاخره دنیا کې هغه وظیفه کول چې پیسې تراشي یا خلق می تسخیر او تابع شي د دې سړي په آخرت کې ایڅ ساتي تاسو خیال راغی دغه لکړه دا یاد لري چا دا پروپاګاندا جوړ کړي چې مولانا صاحب ورغه چې زه تانه منم او هغه ورته وی چې وایا او بیا دا چلو شو او دا چلو په دغه خلق امدانه او خيجا و ظالمانو چې یو شیم په خپل سترګو نه لیدلې په خپلم کتلنی و بدبخت قوم و بدبخت ها مولانا صاحب ولا چې دغه ورکو چې دینه لډو جوړ کا او دینه اگای جوړ کا او دینه انځر جوړ کا او دینه پلانې شې جوړ کا او دینه دا دبلې ما پسې شروع یو نجی ما خیال دی ټول پاکستان ما نه تاسو چې ترشتیا اوس التم سوک ناس نغاره و او خلق لدا تاثر ور کوي چې دیر اغله او تاسو مرضی نو دا یاد لري عزیز الک دې کم عمر الک 17-18 سال عمر مجذوب طبیعت سو وظیفه ورته د جمعات امام خودلې دا یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام ٹھیک ده پاغه دومره غوندي لوټه راوالي او دا چې پیوي پچوفي کی خړه غوندي شي ما خبره پويږي د دغه نه په اخوا کنور څوې چې دې به مال خزر کی دې به مال زوی را کی دې به مال لور را کی دې به مال رزق را کی دې به زما جون خکی دې به زما کاروبار خکی دې به ما د زیاولت پځې کی نه والله العظیم چې دا ټول سيزونه د خدای سره دي او کده دنن اوغختنه مسلمان تاسو خیال راغی کوم شی چې د خدای نه د غختو ده او هغه د بندنه وغواړي نو یوازې ګناه نه بد پټ کی مشرک نو زما عزیزان اوس ما ته خلق راځي چې خزي دي او سړی دي ما زما پلار دا بندولې شي به زه د خزو علاج کولې ما خو د خزو په سر ځان کوی کې اچول ته تړلې دا خزي دي خدای خیر ساتي چې الټه ما چاله وجنی او زه سو ته دا شیلاس کې راکا د یو میاشتې حکومت او مال د پاکستان خزي معلومي دي یو دو خزي زوړندو دو خزي کتا بار خزا ولیدا زما په دې مخ دوی د ایران نه زیات اډوانس نه دي
ته ورشه ستا په یونیورسټۍ کې ایرانی جنکۍ دي سر نه تر خپو پورې د ویښته عمره ځای پکې لښکی او ستا د یونیورسټۍ لونډې اکیمارې مو ګوره اکی ټیمونه جوړ دي اوس به بار ملک زمونږ د ملک جنکۍ فتوی والا مونږ تیار کړي دي چې کویشته وی جلال نو ګیدړ به وی الله فتوی والا تیاری کړي دي عزیزانو دا واقعات دي د دغه الک متعلق زه یقیني تلم او تل دې د پاروم چې وګورم چې دا واقعات سره نو دا وظایف سره دا خاتماتی کیږي نور نظام زندگی د چا جوړول کدا دی عقیده په انسان را وستنو کافر بشه خزه بند کئی خزه بند کئی خزه بند کئی کما خزه چې بلا منشي د کور اوتا بلا ضرورت د کور اوتا ترغه په میړه او په دې لعنت وریږي چې ترسو واپس ادیرو تا پیرانو تا زیارتونو تا د خزو تلل په دې زمانہ کې حرام او ناروا حرام او ناروا د لعنت مستحق میړه او خزو او بچی ټول بلکې ځوانه څکه زړې به اومنس تاسو د زړو د کیسو نه زړه بم زړه چې د کور اوزین دولکه فتنه ور پورې ون کنه ده دیو جنا دا صورت حال ده الله دې د خپل مرضیات توفیق راکړي خدا په اخر کې بیا درته پرور ولای اپیل کوم چې خدای او پیژنه خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړي د کائنات مالک د خدای ذات دی مهربان د خدای ذات دی زما د زندګۍ راکون کې وغستون کې د خدای ذات دی دا اختیار په ټول کائنات کې د بل اچا سره نشته سوا د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ډېر لوی داغه د ایمان عالم داو معصوم دی په قافله کې سبق پس روان سبق په قافله ډاکا پریوتا اغلو د توې تا سره خو څه نشته ویجی د ګریوان کې راته مور څه ګنډلې چې وې کټاغي کې اشرفه ګنډلې وې بچیا منکر ولې نشوي وې زه چې د کور راوتم نو مور راته وی چې دروغ ونه وي نو کوم ویلې چې ما سره څه نشته نو د مور وصیت به مې بجانه دا د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د بچپن ایمان دا اوس دی خلقو چې څکړي ځان لیکي اوس ما دا ټکه دو درې ځله وې چې دوی څکړي ځان لیکي نو دا چا ویلي دي چې ځان لیکي او مونږ له څه نشي کولای دا قران ویل تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك امه قد خلت لها ما كسبت الله وی دا وړاندې چې کومه ډلې ذکر تیر دا غډل و چې دوی د پاره کرامت به هغه شی وی چې کوم دوی په دنیا کې کړو چې دوی څه کړو دوی له به هغه په کار راځي ولکم ما کسبتم او تاسو د پاره به هغه شی په کار راځي چې کوم تاسو کړو ولکم وای ما کسبتم کم شی چې تاسو کسب کوي اب تاسو د پاره کار نه ولا تسألون عما كانوا يعملون الله وی تاسو نه په پختنه د اوی د عمل نکي تاسو نه با تاسو د عمل تپوس کیږي اغي نه به د اغي د عمل تپوس کیږي ای چې سکړیو ځان له کرامت تا چې سکړی تا دام شته چې قیامت کې بدار چا خپل پیټه پسند او دام قران کې ولا تزر وازره وزر اخرى قیامت کې بد اور سړی خپل خپل پندو کې پسند دام قران کې دام قران کې دي چار سړی بخپل پاسپورت یو ځان به تیر باسي او جی دام قران کې وکل انسان الزمناه طائره في عنقه وكل انسان الزمناه طائره في عنقه كل انسان كل حرف سور كل هم انسانا الزمناه طائره في عنقه
دار سړی بخپل خپل پروانه په مړای کې ځوړنګي ولا قران کې چې راځي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون خبر راشي په اعلان کې اولیاء الله لا خوف علیهم خوف بنی ولا يحزنون او نه بغمجن خبر اوس په اعلان راشي دا تحقیق کې چې دا لام کم لام عزیزان دا لاین فی جنس نه ده لاین فی جنس نه ده دا لام مشابه بالاحساس لاین فی تاسو خیال راغی لا خوف علیک خوف بیا په دوه قسم یو خوف طبعی ده او یو خوف من الله الله فرمای لا خوف چا چې په دنیا کې ژوند خدای توقف کړي د قیامت پر ورځ به د الله د طرف نه په دوی څه خوف نه اما طبعی خوف لرزا او یرا د خدای د جلال ورځ د قهر او د غضب ورځ دینه به پیغمبرانم په امن کې نه ما خبره پوهیږئ طبعی خوف په پیغمبرانو تاریوي د دې څه دلیل دی چې طبعی خوف په پیغمبرانو تاریوي وګوره د مسلم لوی روایتونه آدم علی السلام ته قوم ورشي چې راشه حساب نه شروع کیږي تباہ شي غرق شي خدای ته وایا چې حساب شروع شي آدم علی السلام ورته وایي چې زنن هغه مخ نه وینم چې خدای ته پیش مام د غنمه د دانه کار چې کړی دی خدای ته زنه شم نوح علیہ السلام تبرک یا نوح ترازا و امام قوم ته خیره کړي و ما خپل اختیارات دنیا کې ختم کړي موسی علیہ السلام تا عیسی علیہ السلام تا ادریس علیہ السلام تا ابراہیم علیہ السلام تا یونس علیہ السلام کل پیغمبران به انکارو چې موږ د خدای مخه آخر الامر براشي دوی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ټول پیغمبرانو ته خصوصي اختیارات چې ملاو هغه په دنیا کې ختم کړی دي زما خصوصي اختیارات ما په دنیا کې ندي ختم کړی پټ می ساتلی دي په قیامت کې به راو باسم او خدای ته به د امت لپاره پېښ کوم تاسو خیال راغی نو عرض می داو چې طبعی خوف نه با په قیامت کې انبیاء هم په امن کې اولیاء خلاصه کې بزرگان خلاصه نو زما عزیزانو مونږ دنیا کې الله پیدا کړی دی لای چې رابطه خدای سره پیدا کړي اور څپړې دی زړه د خدای کو او داسې کور کړي لکه مولانا وی بخدا کسی نہ امرا بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان بیرون کن کہ درون خانه تو دیگر چکار دارد بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان بیرون کن کہ درون خانه تو دیگر چکار دارد په خدای قسم راشه سینه مې وشلوه زړه مې راوباسه زړه مې سوی کا دننه پکې وګوره خدای زما زړه خو ستا کور دی نو ستا په کور کې د بل چا څه کار دی چې دننه راشي زړه بستا د خدای کور ستا جبه دی زبان حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے اور دل دی سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے بل سو خوشتا نا بلّا سو نو زما عزیزانو زما متعلق خبر ډېری دي بار بار بیا اوري ما برخلاف بم ډېری ځکه چې زمونږ دا خبرې چې خلک اوري دا خزه مزه دا د خزه اوس دا ټټوان هډیر زیات دي چې د چا خزه رړای ګډي بار ګرځي ای چې دا زما خبرې ووري نو ما پسیم څه لکای وتړي څه خوې بدر دم وای کنزلې بم کوي کله به وای چې دا بجلیګر مولا وی سیارو نګوري کله به څه وای بلا تور اور پسې لګیا دي هغه وای کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے
زما خدای په دې پوهه دی چې زه وی سی آر ګورم که زه ټلویزیون ګورم یا زما کور کې شته که نشته یا زما ښځې یا لوڼو سرونه کټ کړي دي یا بربنډې ګرځي یا پلانې خدا د ټاک بړواګان والله کرانه خلاص زما ښځو دویان خلکو شروع کړي دي زمون کور ته ښځې راشي خو چې زمون ښځې لونه وګوري آی وای خدای دې تباه کړي او دا مونږ ته خو خلکو داسې وي او داسې ګورئ څوک راشي کوټه کې ګرځي ټلویزیون لټوي ٹھیک ده لګیا به خو زم والله که تاسو ته